إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما کشران و مشران و عزت مندو، ابل ورځنی قسط کی منگا دا خبره د نوح علیہ السلام دیزی کی طرح رسولوا چې د نوح علیہ السلام درې زامنو، د یو نوم و سام، د بل نوم و حام، او د دریم نوم و یافس. د نوح علیہ السلام سره چې کم کسان مومنانو په کشتۍ کې سواره شو، د تاریخ په کتابونو کې مختلف عددونه شمارې د دې راغل دي. چا و یاد کړلی، چا اته یاد کړلی، چا اویا یاد کړلی، چا پنځه اویا یاد کړلی، او چا اتیا یاد کړلی. د دې علم الله رب العالمین ته دی چې هغه څومره و. د دې خبرې مقصد دا دی چې دیو مؤمنان چې کوم نو خالص په نوح علیہ السلام ایمان راوړو، او هغه چې کله طوفان نوح راغی نو د الله په حکم نوح علیہ السلام ته الله فرمایل چې دا مسلمانان مومنان دا ټول د کشته یو توخه جوا چې دا د عذاب نه بچ شي، او سره د جاندار سيزونه چې کوم داغه جوړه وخه جوا کم کې چې سای مثلا ګډیو بيزه غواګانی او چرګان مختلف چې څومره زناور دي د دیونه. شپږ میاشتې دا عذاب و، دا طوفان و، شپږ میاشتې دا د رجب په لسمه شروع شوی او د محرم په لسمه باندې دا ختم شوی. د دې نه چې حساب ولګې نو دا شپږ میاشتې تقریبا جوړیږي. نو زماره د خبرو مطلب دا ده چې څوک په خالص دین باندې عمل کوي نو الله پاک خلق نه ضایع کوي، او چې د ځان په دین کې تحریف کې او د تاویلی ماویلی قصې کې او د الله دین یو انسان پټایو نو بیا دا غي هیڅ علاج نشته. زمونږ هم د دې واقعاتو دا مطلب دی چې مونږ د خپل هم عبرت واخلو او نور مسلمانانو مومنانو ته هم ورسو، او الله پاک ته مونږ ته د صحیح واقعاتو د قرآن او د سنت او د حدیث مطابق توفیق راکړي چې مونږ د خلکو ته ورسو او وایو. نو خبره د نوح علیہ السلام زامن چې کوم وغدریو سام، حام، یافس. حام چې ده، سام چې ده، دا د عربو پلارو نو وز د عربو نه مونږه خبره شروع کوو
چې دا عرب چې کوم دي دا په درې قسم دي. عرب په درې قسم دي. یو ته وایي عربي بعیده، بل دویم نمبر باندې عرب مستعربه، او په دریم نمبر دی عربي عاربه. عربي بعیده هغه عربو ته وایي چې دا ډېر وختي راغلو او پیغمبران دیو ته راغلو او دیو بیا هغه دروغجن ګڼلو چې تاسو پیغمبران نه یئ، او بیا هغه هلاک شو دي. یعنی الله د الله د عذابونو د وجنه طوفانونه بچا راغلي، پچا باندې زلزلې راغلي او پچا چغې راغلي او پچا هواګانې راغلي او هلاک شو دي. چې او په قرآن کې یا په حدیثو کې لږه لږه خبره پاتې دې ته وایي عربي بعیده. مثلا عادیان، سمودیان. عادیان چې کوم دیو بت پرستو، په دیو کوم شرکو، دیو بوتان جوړ کړو، درې غټ بوتان جوړ کړو، خو دې ډېر بوتانو، خو درې بوتان جوړ کړو چې د یو نوم صدا، د بل نوم هبا، او د دریم نوم سمود. د دې درې غټو بوتانو باندې عبادتونه کول، او دا ډېر طاقتور خلکو، ډېر الله ولا ډېر طاقت ورکړو دیوله، ډېر طاقتور خلکو دا. او دیو ته الله پاک یو پیغمبر راولېږو، د کسانو ته، د عادیانو ته. دا عاد چې دی، دا عاد د سام په نسل کې راغلی. عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح. دا د دې دغه زامنو. عاد زویو د اوش، اوش زویو د ارم، ارم زویو د سام، او سام زویو د نوح علیہ السلام. دی عادیانو ته هود علیہ السلام الله پیغمبر راولېږو، او دیو ته وی چې تاسو د بوتانو د بت پرستی پرېږدوئ او یو الله ومنئ او د یو الله عبادت کوئ. خو دې عادیانو چې کوم دي دا الله پاک ول ډېر غټ طاقت ورکړو، او طاقتور خلکو دا وي دومره اوږده غټ غټو لکه د کجورو په شانتي. ځکه چې په قرآن کې الله فرمایي چې کله وی دیو هلاک شو دا به داسې راولېده لکه د کجورو دا تنې دومره غټ غټو. نو دیو به دا دغه کو چې کله به ورته هود علیه السلام تبلیغ او واعظ او نصیحت کو، نو دیو به سوی، دیو به په څوک طاقتور نشته. نو الله پاک چې دیو کله د هود علیه السلام خبره ونه منله او په دې کې ډېر وخت تیر شو، نو الله پاک په دیو باندې عذاب نازل کو، او دیو په دې عذاب کې الله تباہ و برباد کړ. په دیو باندې الله هوا راوسته او ډېره خطرناک هوا یې پرې راوسته، د هوا طوفان یې پرې راوستو.
او دا توپان و شپې او اته ورځې چلېدو. اچھا خدا الله پاک په یو ورځ کې تبا کړل. خدا الله د عذاب قانون دا د کله چې په یو ځای باندې الله عذاب راولېږي نو هغه په بیا زر زر را لېږي، زر زر پر را لېږي. د الله دا د الله د عذاب قانون دی. نو الله پاک ورته ووی چې سخر علیهم 7 لیال و 8 ایام. مطلب د دې آیات دا ده چې الله پاک په دې باندې راوستو د عذاب نو دا وش په او اته ورځې وو. د دینا مونږ ته دا مطلب راوځي چې موږ د الله د عذاب نه ویریږو او دا قصې چې الله پاک په قرآن کې د دې مختلف پیغمبرانو دا ذکر کړلی د دې مطلب دا ده چې موږ دا قصې واورو او په دې مزغو کې کیدو او بیا په دې عمل وکړو. عمل به پیدا کو چې دا پیغمبرانو د قومونو سره الله پاک دا چل کړی نو کپه دغه قومونو دا کم کارونه چې وو مثال پتور سود یا بت پرستی یا زناکاری یا پردې مال اغستا یا شوکی کول چې الله پاک دغه کسان په دغه اعمال غر کړل نو موږ سوک یو چې موږ بنه غر کيو. نو موږ له دا پکا دي چې موږ د دې رنګ اعمالو ځان وساتو نو زمونږ به دا دنیا هم ښایسته او زمونږ به آخرت هم ښایسته. دغه عادیان چې دي الله پاک په دغه عذاب باندې هلاک کړه. په دې پسې بل قوم راغی هغه ته وایي سمودیان. دغه چې دا په دریم نمبر دا بوت دی دا د دې نه ماخوذ شو دي. نو د سمودیانو به هم د بوتانو عبادت کو او شرک په دیوم کو. خو په دې کې ډېر وخت بعد راغلی دا د سمدستی نه دی راغلی چې هغه هلاک شو بیا دغه راله او بیا پسې نور راله نه. په دې کې ډېر په سوونو کلونه تیر شو دي. دا سمود چې دی دا د سمودیان ځکه وایو چې دا سمود دا د یو سړي نوم و. سمود او جدیس دا رونو او دا بیا د عامر زامنو. عامر زوی چې و دا د سامو او سام زوی چې و دا د نوح علیه السلام. د سمودیانو به هم دا د ګناه کارونه کول او دیو له اما الله پاک داسې طاقت ورکړی و چې دیو به په ګټو کې کورونه جوړول او ګټې به تراشلې په غرونو کې. دا غټې غټې کمرې نه دا غټې غټې ګټې دا پرخې چې ورته وایي او شنې شنې ګټې چې کموي په دې غرونو کې. په هغه غرونو کې به دیو دیوالونه به نه کول ارش ګټه به پوره را اشاره کړه. په هغه عمل کې غټې غټې ګټې به وي پوره غټه به را اشاره کړه په هغه کې دننه او هغه به آلات په وسور سره دومره طاقتور خلکو چې آلات په وسور سره په هغه آلاتو به دغه کورونه به جوړو. وسمشته په دې یوټیوب او په دې فیسبوک باندې راځي او سړی ورته سم حیران شي په زرګونو کلونه په تیر شو دي. وسمشته نو الله پاک په قرآن کې داسې د دې ذکر کړی دی چې وثمود الذي جابوا الصخر بالواد. هم دې سمودیانو به په دې وادیانو کې به ګرځېده او دغه ګټې به تراشلې او کورونه به جوړول. دیو ته الله پاک صالح علیه السلام راولېږو. صالح علیه السلام دیو ته ډېر تبلیغ وکړو دغه ورته وکړو چې
دا غلط کارونه پرېږدوئ او واعظ نصیحت یې ورته وکړو او ایمان راوړی. خو دې صالح علیه السلام خبره نه منله. بیا یې مشوره وکړه د دوی چې کومو غټ کسانی ملکان چې ورته وایي او په بعضو ژبو کې ورته خانان وایي، زمونږ په دې پاکستان کې او په سند کې ورته وډیرګان وایي، په پنجاب کې ورته چودریان وایي. همیشه د پاره غټو خلکو چې کومه دی مالدار خلکو کار خراب کړی، غریبانو خو ایمان راوړی، خو دا مالدار خلک نه غټایټ چې کومه دي دیو دا مسالې دیو جوړی او دیو ایمان نه راوړي. ولې چې د دیو په کې هلته بیا تاوانې که نه، ولې چې غریب او مالدار یو شانتي شي په یو سب کې شي، نو دیو دا نه غواړي چې موږ د غریبانو سره په یو سب کې شو. په دې وجه دا هیلې میلې لټوي. صالح علیه السلام ورته ووایي چې تاسو ایمان راوړئ. اول خو دیو څومره کلونه صالح علیه السلام دیو ته تبلیغ کو، خو دیو ایمان نه راوړو. نو بیا یو فیصله وکړه چې موږ به علی ایمان راوړو چې ته زموږ دا مسله حل کې. هغې خلکو به د دې وسني خلکو په شانتي هغه کافر، لکه وس چې د دې خلکو دا یقین څنګه په باباګانو باندې جوړ دی یا په خلکو باندې جوړ دی، په ولیان چې ورته دی ووایي، داسې هغې خلکو به هم دا یقین جوړ چې پیغمبر چېرته د خدایي درجې ته رسېدلی دی او دا هر څه کولی شي. نو هغوی ته دا مطالبه وکړه چې که ته پیغمبر یې نو ته د پورې غر چې دی موږ به ورته ولاړ یو او د دې غر نه اوښه پیدا که، او چې دا اوښه ته پیدا شي نو چې دا بیا څه ټایم بعد لنګ هم شي او بچی یې هم راوړي، نو بیا به موږ پته ایمان راوړو. نو دا خلق چې کومه دی صالح علیه السلام ته وایي چې تاسو په خپل منځ کې صلاح وکړئ، خو که دا کار الله وکړو نو بیا که تاسو ایمان را نه وړو نو الله به م غرق او تباه او برباد کړي. نو دا خلک لاړه په خپل منځ کې صلاح وکړه او بیا صالح علیه السلام نه راله او صالح علیه السلام ته چې موږ صلاح وکړه او لہذا موږ له دا اوښه پکار ده، خو چې لنګ وښیي او بچی وسه ورسره. صالح علیه السلام د الله په در کې لاس پورته کړه، سوال د الله نه وکړو، الله پې وحي وکړه چې دې کسانو ته ښه ووایه چې که تاسو بیا وروسته ایمان را نه وړو نو د تاسو به بیا غرق کېږئ. نو هغې ته صالح علیه السلام دا خبره وکړه قوم ته خپل ته، بیا ورته الله وحي وکړه چې دوی ته ووایه چې دا کار به کېږي، خو دا اوښه چې کومه ده چې دا راشي نو دې ته به څه ضرر نه ورکوئ، دا د الله د نشانو نه یوه نشاني ده. بس خلق ولاړو، سمدستي صالح علیه السلام ټول خلق ولاړو او غر ته ګوري په یو نظر باندې، او الله پاک د دې غر نه اوښه پیدا کړه او بیا سمدستي لنګه شوه او بس د کلي طرف ته را روانه شوه. او غټه اوښه وه ډېره غټه. بس په دې کلي کې بیا صالح علیه السلام دا خلق جمع کړه چې دا د الله د نښو نه یوه نښه ده، دې ته به ضرر نه رسوئ او یوه ورځ به تاسو وبس کوئ او یوه ورځ به دا اوښه وبس کي. څه وخت خو دا خلک خوشحاله و یاره دې ټول کلي به تي ټولې علاقې به تي پی وړه دود دا به تي وړه او خوشحاله و. هغې دودو کې ډېره غټه شفا الله چیل و، دا هر مرض دپاره دارو هم و، تنده به بیا هم سړي ختمېده او لږه به بیا هم د سړي ختمېده، او چې څوک په څه بیمار و هر قسم بیمار به چې و نو هغه پی چې بې وس که دود چې بې وس که نو بس الله به ښه کو، شفا به وله الله ورکړه. نو د دې خبرو مطلب دا ده چې
دا معجزې چې کله انبیاء کرامو علیه الصلاۃ والسلام له الله ورکړل نو دای د دې لپاره ورکړل چې دا خلق ایمان راوړي او پزان کې نیک عمل پیدا کی او د مرګ نه بعد بیا الله پاک خاتمه برابر کړي د مرګ نه بعد بیا د قیامت پر ورځ جنت ته لاړ شي نو الله پاک دې موږ له داسې توفیق راکړي چې موږ نیک عمل وکړو په خپل هم وکړو او نور خلکو ته هم ورسو نو په دې باندې دا قسط ختم شو د صالح علیه السلام دا قصه وګړه ده نو ان شاء الله په بل قسط کې بیا زیریږو تر هغه پورې موږ راکې اجازه د الله په امان